سلامونه احترامات ګرانو کتونکو دا مخال د ډسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر واسع الله صاحب سره موجود یم. دغه لس 15 ورځې شو چې په ډیچو دفتر باندې ډیر زیات رش دی او سونه سیټونه راوتلي دي، څومره خلک ورته اپلای کړي دا ګړګفن خوم ان شوي دي. لکه زما ډاکټر صاحب سره گپ شپ دی ناسته پاسته مې د وسره نو خلکو ته زویم چې زه د لکوم کنه پوز د لزه کومه نو ډیر خلک به کې خپل قانوني حرکت چې کوم دی هغه خوم کوي او دا اکثریت چې کوم دی نو زنانه په دې کې اپلای کړي ده، بلکې زنانو لپاره دغه پوسټونه پکې ډیر زیات دي ناغوي راغلي دي. نو په دې باندې به خبره ترې کوو. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه د وخت راکول. ډاکټر صاحب دا تو چې څومره پوسټونه دي او چونکې 25 تاریخ نو وخت خو سرته ورسېد څونه پورې به کاغذونه جمع شوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره شکریہ علي خان صاحب. ډاکټر واسع الله ډسټریکټ هیلث افیسر چارسده د ال ایچ ډبلیو چې دی نو ظاهره خبره ده چې زموږ ډسټریکټ چارسده کې موږ سره د ال ایچ ډبلیو شارټیج ډیر زیات دی. دې کې زموږ د دې خپل چې دا کم الریډي په ډسټریکټ چارسده کې کم ال ایچ ډبلیو کار کوي د دې نه علاوه زموږ 28 to 30% ایریا زموږ د چارسده دا انکورډ ده. دا اوس چې کوم ریکروټمنټ مونږ کوو نو دا مونږ هغه کسان ریکروټ کو چې کوم آلریډي موږ سره په بجټ بک باندې هغه سینکشن پوسټونه دي 95-96 پوسټونه دي نو د هغې دپاره چې کوم دی نو موږ ایډورټایزمنټ کړی دی. خو هغې کې موږ کلیر کټ دا ویلي دي چې کوم سیټ هغه ځای کې خالی وي چې مخکې په ال ایچ ډبلیو کار کو په هغه محله کې او په کوم یونین کونسل کې نو په هغې باندې به دا ریکروټمنټ به کېږي. باقي خبره تاسو د پیسو وکړه نو دا خو کلیر کټ خبره ده. په دې کې خو اس به زه وایم چې انشاءالله دې کې بس خبره داسې نی چې که چا د پیسو خبره وکړه نو ښه به ني. ځکه چې زه دې سټیج پورې را رسېدلی یم کلیر سمه خبره ده. زه دې سټیج باندې ناست یم، زه په دې کورسۍ ناست یم خو ما چاته نه 40 روپۍ ورکړې ده نه په پوسټینګ او نه په ټرانسفر کې. دا زما ایمان دی چې نه د چا نه روپۍ اخلم په پوسټونو کې یا په ریکروټمنټ کې بیخي چې څوک هم دا کار کوي او ما ته پته ولګېده او ما سپوز هغه کس شوي وي او ما ته پته ولګېده زه د هغې نه وروسته وباسم. ډاکټر صاحب خلکو لم دومره مینه ورکړې ده چې یو پیره سړی میلو شوی چې زه بار بار راځم نو هغه سړی د هغه مینې نه بیا غلطه پیدا اخلي چې په ډاکټر صاحب کار وکړم نو هلته کې بل ته یې ویلي دي چې بس ماله راکړه. دا خبره دی ټیک ده. ګوره مونږ دې وخت کې چې دی نو زه لکه چونکې د ډسټریکټ په سیټ ناست یم دې نه مخکې زه ام ایس هم د تنګي وم. مسله دا ده چې زمونږ دا کورسۍ چې ده نو دا داسې کورسۍ ده چې دا د عوامو کورسۍ ده. زمونږ آفس چې دی دا پبلیک آفس دی، دا د خلکو دپاره 24/7 کولی اینی ټایم څوک راتلی شي. بیا چونکې دا زما چونکې علاقه ده زه د دې علاقې یم، دا ټول خلک زه خو پیژنم هم، خلکو سره تعلقونه دي رشتې دي. نو زما اسې مدد دا وي چې لکه زه هر چا له ریسپیکټ ورکوم. دا زما په نیچر کې ده. خو که زه یو کس پیژنم که نه پیژنم خو الله ګواه دی چې زه هر چا له ریسپیکټ ورکوم، عزت ورکوم. د هر چا خبره زه اورم که راشي چې سی زه واورم. که فرض که هغه مسله زما د په لیول وي خو ټیک ده، که زما د لیول نه باري نو زه بیا کلیر کټ ورته یم چې یاره زه به مخکې خبره وکړم. صحیح. خو ډاکټر صاحب لکه دا نوکرو دا خبره ده، لکه زموږ ام پی ګان هم دي مینهګان هم دي، بس هغوی له خو دا یو اختیار یې ورکړی چې چېرته کلاس پور چوکیدار نور زیات څه نشي کولی. د هغوی هم پکې څه وي، داسې به پکې سن کوټ هم وي، داسې به پکې د نور هم پکې داسې دغه راځي که نه. او دا څومره سیټونه دي دا اوس چې کوم د ال ایچ ډبلیو تاسو یادوئ دا خو دغه 95-96 دي بس. نو دا خو ما تاسو ته الریډي وي چې الریډي په بجټ بک باندې زموږ سره دي، د دې خپلې پوزیشن کورس دي په هغې باندې دي سیلري به ډرا کوله. دا هغه کسان دي چې کوم یا څوک وفات شوي دي یا مطلب دا دی هغه ریټایر شوی ده یا فرض کا په میډیکل بورډ باندې تللی دي. نو دا هغه سیټونه چې کوم موږ ته خالی شوي دي په هغې باندې به موږ ریکروټمنټ چې کوم دی کوو. باقي خامخا ام پی ایز دي، د دې علاقې مشران دي، خلکو له ووټونه ورکړي دي. نو خامخا د هغې خبره به هم اورېدل غواړي، هغې له به هم توجه ورکول غواړي. خو لکه دای چې هغې خو هم داسې نه دي ویلې چې ګنې یاره بس همدا کس به اخلی. هغې خو هم وایي چې خیر لکه دغه علاقه کې میرټ باندې وګوره چې کم کېږي بس هغه وکړې.
سی خو ډاکټر صاحب دا ته وایي چې لکه دې وخت کې آر ایس سی بیچو دا دې کې څونه پورې ډاکټرانو کمې دي سټاف کمې دي د ال ډبلیو نه علاوه داسې دی چې زموږ خو اوس دې وخت کې په زموږ په ډسټرکټ 400 کې موږ ته په د هیلث فیسیلیټي کې اوس دې وخت پورې تقریبا 29 ډاکټرز خو چې دي دا خو موږ سره شارټیج دی. باقی د ای پی آی موږ سره ډېر شارټیج و د هغې موږ آلریډي ایډورټایز کړي دي او 30 اپریل د هغې لاست ډیټ و. اوس ایټه ته ناست یو چې کله ایټه والا د هغې دغه اناونس کي د ټیسټ لپاره نو ټیسټ وشي د هغې نه وروسته به ګورو نو هغه موږ اناونس کړي دي. باقي موږ سره لږ ډېر د ایل ایچ وي شارټیج هم هغه موږ ورکړي دي دغه دپاره د ایډورټایزمنټ دپاره. بیا دغه شانې موږ سره 30-40 پورې چې کوم دی دا کلاس 4 کمې دی نو دا موږ ګورنمنټ ته دغه کړی دی خو دا اوس د ایل ایچ ډبلیو د پروسس شي نو بس دغه مور پسې کنکرنس کوم دغه به هم کوو ورپسې بیا. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. په بله موقع به نورې خبرې ترې کوو. اوس موږ په دغه نوکرو باندې ځکه چې بېروزګاري ډېره زیاته ده هر سړی وایي چې زه په جاب شمه. ګرانو کتونکو 94-95 سیټونه 3850 نه زیاتو خلکو اپلای کړی ده خو ډېر خلک پکې داسې دي چې هغوی سره نه ډیپلوما شته نه څه بل څه شته بس اورېدلي دي او بس کاغذونه جمع کړي دي خرچه خو پرې نه راځي خو دغه منډې تړلې وښلي دي. دې سره سره ډاکټر واسع الله صاحب چې کومه خبره وکړه یو سړی تا ته وایي چې ماله پیسې راکړه هغه کار وکړم واضح بیان یې زموږ د پلیټ فارم نه تاسو ته جاري کړه چې دغه شانتې ګڼ کفانو نه ځان وساتئ چې په نوکرۍ ده نه بیا اډر چې راکړي نو پیسې به درکړم به داسې وکړه ځه بیا صحیح ده خو دا ناممکنه خبره ده ځکه چې کوم ځای کې ځای خالي دی هلته کې به اډجسټ کېږي د 400 ټوله ضلع د شب قدر د تنګې دی په هغه ځای کې به کېږي. او بل ګرانو کتونکو لکه سوچ وکړئ چې 29 ډاکټر په یو ضلع کې په بیچو آرسیګانو کې کمې وي نو دا ډېره لویه مسله ده. حکومت له پکار دي امپیاګان له پکار چې دې طرف ته پاملرنه وکړي انشاءالله بیا به ورسره په نورو موقعو باندې خبرې اترې کوو. ډېره مننه. دې کې درته یو خبره زه بل ایډیشن وکړم نو ډسټرکټ کې کېدای شي لکه دغه وي چې ایون تاسو یقین په الله وکړئ چې مونږ دا فارمز چې دي نو دا مونږ دوی له خپل لا کړو او 1 روپۍ مونږ په دې کې هم د چا نه راغشته دا زه په خپل دغه باندې کوم فري اف کاسټ لکه دا کاغذونه چې کوم دی نو مونږ دوی له دا فارم چې کوم ورکړي دي څه چې کوم ریکوایرمنټس دي دا هم ورته ایون مونږ فري ورکړو چې سبا دا څوک نه وایي چې یاره ډي چو آفس کې کسان دي او پیسې اخلي او د فارمونو اخلي حالانکه نور ځینو کې اکارډینګ ټو د انفارمیشن کنه چې ایون هغې څه لږې ډېرې پیسې دا کړې وې 250 روپۍ سمثینګ چې یاره بیا دا کسانو نه مونږ ټیسټ اخلو دی له به مونږ چېرته یو ځای ګورو نو په هغې باندې لکه د هغې دپاره سیټ ارینج کولو پلانکېټینګ دا هر څه هغې کې لګي هغه مونږ نو که مونږ وایي چې نه مونږ به خیر دی دا ټیسټ به مونږ په دې کالجز کې او په دې سکولز کې هغې ته مونږ ریکویسټ دا کړی دی چې مونږ له بیا تاسو ځای راکوئ مونږ وایو چې هلته دغه پیسې هم د دوی نه لاړې نه شي مونږ فري اف کاسټ لګوي. ګرانو کتونکو دا ډېره مهمه خبره ده د کاروبار لپاره دا ډېر یو زبردست دغه و خو دا افسر پورې دا کریډټ هغه ته ځي او دا ډاکټر واسع الله صاحب ته ځي دلته کې ورشه په کالجونو کې ټیلنټ ټیسټ رواني سکالرشپ ټیسټ ورته وایي 500 400 300 دغه فارم اخلي خو د دې 500 پیس لګاو نو خلکو ورکول دا نه چې نه ورکول خو ډاکټر صاحب یقینا چې څنګه سوچ دی څنګه ویژن دی هغه شانتې عملي کار خو هم کوي. ډاکټر واسع الله صاحب کې دا ما چې کومه خبره وکړه چې یو پیر سره ملو شي بیا به بار بار راځي او زه بعض مې کلي ته لاړم ما هلته کې هغه د ګاډي ولیدل سټاپ ولیده ذهن کې مې و چې یاره ډاکټر صاحب په نوټس کې به نه به د هغه نه به تپوس کوم هلې به دا خبر زه چې کوم دی نو بار روباسم په هغې راته واضحه کړه چې دغه فیلډ ورک چې کوم دی دغه د وخت ضرورت دی او دغه ډېر مهم دی نو دغه مې یو ضروري خبره ده انشاءالله بیا به ورسره نورې خبرې اترې کوو. ډېره مننه.